په قبایل ضلع باجوړ کې د تیرو سختو بارانونو او د سیلابونو له وجې متاثر شوي 220 کورنو ته مختلف امدادي سامانونه ورکړل شول. دا امدادي سامانونه چې پکې د خیمو، ترپالونو او کمبلو سره تسکورې، بلچي او د کچن سامان شامل وو. د انجمن هلال احمر پاکستان له طرفه په سول کالوني ښار کې په یو دستوره کې ورکړل شول. د دې دستورې مشر میلمه اسسټنټ کمشنر ښار سب ډیویژن محب الله خان یوسف چې متاثر خلکو ته دغه امدادي سامان ورکړو. د امدادي سامان د تقسیم په دې دستور کې د متاثر خلکو سره د انجمن هلال احمر پاکستان د باجوړ څنګه مشرانو، رضاکارانو، د مقام انتظامی او د پی ډی ایم چارواکو ګډون وکړو. د ای ډی سی چې کوم ریلیف افیس دی دوی ته ډیټا راغلی و، هغه کې بیا دوی سره لیفټ اور فیملیز چې دوی سره خپل ویر هاوس کې سامان نو دوی د تی اس ایس نه ریکویسټ وکړو تھرو فارمل لیټر چې موږ ته تاسو دی لیفټ اور فیملیز ته سپورټ راکړي. هغه موږ د پروسس کو د خپل پی ایچ یو په تر باندې او غیر باندې موږ ته ټول نن موږ تقریبا 220 فیملی د چې کوم دی دا ریلیف سامان ورکو چې باقي کې خیمې دي، باقي کې ترپالونه دي، کمبلې دي، باقي کې کچن سیټس دي، باقي کې سکوري بیلچې دي، دغه سره دغه دي د جریکینز دي وغیرہ مختلف سامانونه ډېر خپل پیکج دی، ډېر مزیدار پیکج دی. د متاثره کورونو خلکو سون اف ام نتورک سره په خبرو کې د امدادي سامان په اخیستو باندې د ډېر خوشحالي څرګندونه وکړه او د ځل انتظامی او د انجمن هلال احمر پاکستان یې ډېره شکریا ادا کړه. موږ کوم سامان چې موږ دی ورکو موږ ډېر سخت خوشاله یو. مثلا د لګډن تنګ وخت لاس واړول زموږ د ډېر زیات ضرورت او موږ په سوري شو دا سامانونه موږ راکړه ترپال ډېر سامان دی زموږ د ډېر شدید ضرورت او موږ ډېر شکرګزار یو چې موږ سره مکمل لاس واړول. بیا احمد نه موږ شکریا ادا کوو د سامان راکړو ان شاء الله موږ نورم دغه کوو چې خدای پاک نورم د دغه راکړي موږ ضرورتونه دي.